بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو، د الله رب العالمین نه دعا د جروغ جوړ په صحت به تندرست یې. الله مو روغ او خوشحاله لرم. الله تبارک وتعالی مو د ژوند هر قسم ضروریات سره زمونږه پوره کړم. نن ستاسو په خدمت کې ما یو داسې عظیمه وظیفه راوړې ده چې هغې ته د سورت اخلاص وظیفه ویلی کېږي. داسې عظیمه وظیفه ده چې انسان جاري وساتي. الله تعالی پکې ډېر کمالات ښودي دي. که انسان ته غمونه وي، غم دی، په کاروبار کې نقصان شوی دی، کاروبار کې نقصان کېږي، د انسان پریشان حاله دی، دته خواهشات او وسوسې خطرات چې کوم دی لاحق دي، د هغې دپاره ډېره عجیبه وظیفه ده. که په زړه کې د دنیا غم، د دنیا غلبه وي او په طبیعت کې چې کوم د اخلاص نه پیدا کېږي، په کاروبار کې خطرات او نقصان راځي، یا نور داسې ډېر خطرات د انسان ته راپېښ دي، مؤمن مسلمان دی نو دله پکار دي که الله تبارک وتعالی به د انسان ټول غمونه، خواهشات، ټول پریشانی، د کاروبار نقصان الله تعالی به خیر او برکت ورکړي. بس دغه انسان دی د سورت اخلاص دغه وظیفه وکړي. طریقه کار علما دا ښیي چې د تمامو مشکلاتو، د غمونو، د آفتونو دپاره ډېره مجربه وظیفه ده. نو علما فرمایي چې انسان د څومره مشکلات راله، هر قسم رکاوټ رالی، نو دغه انسان به د سحر مز نه پس چې کوم دی 11 پیرې دا وظیفه کوي. ماښام مز نه پس به 11 پیرې کوي. دا عمل به د انسان، د مؤمن مسلمان 40 ورځې جاري ساتي. مخکې وروسته به تې د معمول موافق چې کوم دی درود شریف 1 پیره وی، 3 پیرې وی، 5 پیرې وی، 7 پیرې ستا مرضي ده، ستا خوښه ده. نو چې کوم انسان د سورت اخلاص دغه وظیفه کوي، الله تعالی به ورته ډېر خیر او برکت ورکړي. ځکه په دې سورت اخلاص کې یو د الله تعالی په صفاتي نومونو کې یو عظیم نوم دی چې هغې ته الله الصمد ویلی کېږي. او د الله الصمد معنا دا ده چې الله تعالی بېنیازه دی، د چا محتاج نه دی. نو کم بنده چې دا وظیفه کوي، نو دا انسان به الله تعالی د تمامو انسانانو نه بېنیازه کړي. د هغوی د تمام څومره مشکلات دته راپېښ دي، الله تعالی به د انسان، د مسلمان د محتاجي نه وساتي او د انسان له به د غیب نه ډېر خیر او برکت ورکړي.